swadnews.com مینوالو امید لرم تاسو په خیر خیریت سره نن تاسو کوم دا اکټیویټیز ګورئ دا په نارت ایسټ نارمل یونیورسيټي کې نن سپورټس غالا انټرنیشنلي اکټیویټي شروع ده هغې په حواله باندې هر کنټري چې کوم دي هغوی راغلي دي خپل فلیګ او دا مطلب راوړي دي خپل کنټري ریپرزینټ کوي که تاسو وګورئ ډېر قسمه مطلب ډېر خلک چې کوم دي هغوی خپل دا کنټري چې کوم دي هغوی دغه کوي ریپرزینټ کوي او د فلیګ چې دی هغوی سره په لاس کې دي نو زم سره په دې کې پښتانونه هم موجود دي د هغو نه به هم په دې حواله اوس تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم څنګه یې ټول ټیک ټاک دی یاسین بھائی دا راته ووایه چې دا کوم سپورټس غاله چې دی په حواله تاسو څه غواړئ نن تاسو پاکستان چې دی هغه ریپرزینټ کوئ او نو د دې په حواله تاسو څه تفسیر چونکې زما په لاس کې یو چاینا جنډر یو پاکستان جنډر نو دیټس مین کې مطلب موږ پاکستان ریپرزینټ کوو دلته او همدلته چې کوم دا سپورټس اوس غاله ده دلته ګیمز چې کوم کېږي دې کې مختلف کنټریز دي مور دین تقریبا 30-40 کنټریز دي پکې دې کې زموږ سکول د یونیورسيټي نه مختلف سکول چې کوم مختلف گیم ریپرزینټ کوي موږ صرف دلته راغلي یو چې خپل ملک صرف ریپرزینټ نو بس لګیا موږ هم انجوایمنټ کوو او بس الحمدلله ملک هم ریپرزینټ کوو برابر او بس د بیسز اف انټرنیشنل پلیټفارم دا یو ښه اکټیویټي ده دوی کې لکه د هر یو کلچر د هر یو کنټري یو بل سره ایکسپوژر وشي او د نیو ګیمز او د نیو ټیلنټ نه لکه موږ ټول ایوارډ نو بس دا خو ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې د دنیا مختلفو ملکونو نه راغلي خلک دي او مختلف کلچرو سره تعلق لرونکي خلک چې موږ هغه وینو هر سړی چې خپل یو کلچر خپل یو ملک امبیسډر د خپل یو ملک ریپرزینټ کوي بس دا خو مختلف قسم اکټیویټیز دلته په نارت ایسټ نارمل یونیورسيټي کې کېږي او سپیشلی په دې سمرز کې خو ډېر خوند کوي او ډېر زیات اکټیویټیز په دې سمرز کې دي ځکه چې الریډي دلته یو موسم چې دی ډېر زیات یخي که نه ایز کمپیر ټو لکه د نورو ځینو مطابق نو دې وجه باندې سمر پیریډ چې دی ډېر زیات شارټ دی نو یونیورسيټي چې دا مختلف قسم ایونټ سره ارګنایز کوي بس دا انټرنیشنل سټوډنټ پکې پارټیسپیټ زه ستاسو ملګری محمد طیب او د خپل ملګري صدام خان سره په نارت ایسټ نارمل یونیورسيټي کې چې کوم د نارت ایسټ چاینا کې واقع ده او نن په دې ورځ باندې زمونږ د یونیورسيټي چې کوم ده هغه انټرنیشنل سپورټس ایونټ مانځي په دې ورځ باندې چې کوم د دې ورځې مقصد دا چې د مختلف ملکونو خلک راجمع شي او هغوی چې کوم دی نو په جمع سره مختلفو لوبو کې حصه واخلي او د خپل ملک ریپرزنټیشن وکړي نو په دې هکله موږ راجمع شوي یو خاص کر زموږ ملګري میجارټي چې کوم دی پښتانه دي او پښتانه ملګري چې کوم دی په اکثریت سره دلته دي او د خپل ملک د ریپرزنټیشن لپاره ټول دلته یو ځای شوي دي او په ډېر ښه طریقې سره صدام خان عرفان فرحان او ټول ملګري چې کوم دي سني اوده دی ټول چې کوم دی په ښه طریقې سره خپل کوم دی ملک په ښه طریقې سره ریپرزینټ کوي کوم نه کوم چې دی هغوی ته مطلب اکټیویټیز هغوی ته مطلب شته که نه په پاکستان کې مختلف قسمه یونیورسټي دي هغوی هم په قاعده قسمه اکټیویټیز شته که نه خپل ملک طریقې باندې ریپرزینټ کړي دې سره د پاکستان امیج چې کوم دی هغه به ډېر خپل طریقې باندې دنیا ته شو شي راغسته دا هم ډېر ښه فیل کوو ډېر چې په دې انټرنیشنل سطح باندې موږ خپل ملک چې کوم دی هغه ریپرزینټ کوو موږ ته په دې باندې فخر دی او مطلب تاسو چې زموږ د دې ملګرو کوم خبرې واورېدې هغو ډېر زیات ښکلې خبرې وکړې نو امید لرم چې دا کوم پروګرام دی به تاسو خوښ شوي نور تاسو ته ښیم زموږ د بیکګراونډ تاسو کوم مختلف قسمه کنټریز خلک دي هغه تاسو ګورئ دې سایډ ته که تاسو وګورئ دې خوا مطلب د هر قسمه کنټري خلک چې کوم دي هغوی راغلي دي او ډېر زیات خلک دي نو ډېر زیات خوند کوي نو ډېره مننه انشاءالله داسې قسمې اکټیویټیز به هم تاسو د سواد نیوز په پاڼه راوړو او تاسو ته به ښې وي